تپوس کړی یو ملګري چې مردانه کمزوري مې ده، ډېر علاج مې وکړ، دوایانې مې استعمال کړلې، لیکن څه فایده راته ونه شلله. داسې یو عمل، داسې یو وظیفه راته وښیه چې هغه زه وکړم او مردانه کمزوري مې ختمه شي. نو داسې یو مسله نشته دی چې د هغې حل نه وي، داسې یو بیماري نشته دی چې د هغې حل نه وي. د هرې مسلې حل شته. نو زه درته یو عمل نن ښیم. که یو سړی کمزوری وي او که یو سړی کمزوری نه وي، هر انسان دې دا عمل وکړي. که یو سړی بې اولاده وي، هغه دې هم دا عمل وکړي. نقصان پکې نشته، فایده پکې ډېره ده. او دا عمل مجرب دی. مجرب هغه عمل چې هغې نه فایده خلکو اوچته کړي، ډېرو خلکو. دا یو مجرب عمل. الله دې زموږ بزرګانو له په جنت کې اعلی درجې ورکړي چې هغو موږ ته د هرې مسلې حل د قرآن نه ښودلی دی. هرې مسلې حل. حسن بصري رحمت الله علیه چې دا یو تابعي و، خپل په ژوند کې تقریبا 1.5 صحابه و نه زیات هغوی کتلي وو او د هغو په محفل کې ناست. الله اکبر. څومره د عزت مقام والا و، څومره اوچتې مرتبې وه. یو سړی راغی حسن بصري رحمت الله علیه ته یې وویل داسې یو کس دی، هغه واده کړی دی، لیکن په ښځه باندې قدرت نه لري، طاقت نه لري، کمزوري دی، یعنې مردانه کمزوري ده. حسن بصري رحمت الله علیه 2 انډې راوغوښتلې، دواړه یې باسیا کړل، پټې یې ترېنه لرې کړ، بلکل یې صفا کړې. په یوې انډه باندې د سورې زاریات آیت نمبر 47 ولیکه والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. او وی فرمیل چې دا د سړی وخوري، دا انډه دي سړی وخوري. او په دویمه انډه باندې ولیکل والارض فرشناها فنعم الماهدون، یعنی آیت نمبر 48 د سورې زاریات. یو 47 آیت دی، یو 48 دی. په دویمه انډه یې ولیکل آیت نمبر 48 او دا د ښځه وخوري. لږې ورځې پس هغه سړی راغی چې الله پاک د دې عمل له برکته ماله چې دې طاقت راکړه. نو هر مسلمان له ضروري ده چې په دې عمل وکړي، که کمزوري وي که نه وي، که څوک بې اولاد وي، ځکه په دې عمل کولو کې نقصان نه وي، فایده پکې وي. ځکه چې دا بزرګانو په دې اعمالو باندې، په دې وظایفو باندې خپلې تجربې کړي دي او ډېرو خلکو، ډېر مخلوق ترېنه فایدې اوچتې کړي. نو زه تاسو ټولو ته ویم چې په دې باندې عمل وکړئ. انشاءالله تعالی هر قسم بیماری چې د کمزوري مردانه، هغه به الله پاک خپل فضل او کرم سره ختم کړي. ځکه چې دا وظایف چې کوم، دا عمل چې کوم بزرګانو کړی دی، هغه څه معمولي خلک نه، هغه ډېر د الله والا خلک او ډېر اوچتې مرتبې او مقام ولا الله ورکړی او ډېر اوچت علم یې ولا ورکړی. یعنې حسن بصري رحمت الله علیه چې هغه د صحابو په محفلو کې ناست و، هغونه علم حاصل کړی و، هغونه یې تپوسونه کړي د نبي په باره کې. الله پاک دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي او هر مسلمان دا عمل وکړي. که څوک کمزوري، که څوک بې اولادي او که څوک کمزوري نه وي، هغه دې وکړي، طاقت به یې الله زیات کړي. دا مجرب عمل. الله دې موږ له په عمل کولو توفیق راکړي. جزاک الله خیر.